خبرې کوم باندې مه خفه کېږئ. دا د دې امت دپاره د شرم خبره راغلې ده چې ستا زنانه شهیدانې کېږي، ستا ماشومان شهیدان کېږي، د لوږې د لاسه پراته راغلي دي. او سیاسي امور نه څېړم، سیاسي امور نه څېړم چې څوک په څه پارټۍ کې یې قیې، زه په خپل جمعیت کې یم الحمدلله. خو څوک چې څه په کمې کې یې ستاسو خپلې خوښې راغلي دي. مسلمانانو باندې فی الحال سخته راغلې ده. دا عالمان په هره سخته کې د علماو سره ولاړ دي. یو مولیانو د امریکا د افغانستان نه مولیانو غلوله او کوخانانو غلوله او د روس خانانو غلولې دي او سرمایه‌دارو غلولې دي او کومولیانو غلولې دي. او ان شاء الله حماس یاد ساتي دا د علماء دیوبند سره تعلق ساتي. د بن روټان اکثر فارغان راغلي دي. اسرائیل او يهوديان ان شاء الله د علماء په لاس باندې د اسرائیل او د بیت المقدس نوزي ان شاء الله. ومن مسلمانان د حماس مسلمانان او د اسرائیل يهوديان، د اسرائیل يهوديان د اسلام دشمنان دي. د حماس مسلمانان دا نیکان خلق دي، مجاهدین دي. الله تعالی دې د حماس او د فلسطین عام مسلمانانو له خیر او عزت او راحت او فتح ورکړي. یاد ساتئ خو د پاکستان او د پاکستان نه زیات خفه کېږئ مه. دا د عربو د لینګو والا نه به تپوس کړي. زه خو ته ډېر لرې یم. پاکستان کې اووه میله د پاکستان کې اووه ملکه لرې دی. د اسرائیل سره خواته اردن دی، د اردن سره خواته عراق دی، د عراق سره خواته ایران دی، د ایران سره خواته پاکستان دی. زه ته درې څلور ملکه لري، میله نه ملکه. خو دا خواته چې ورسره سعودي پروت دی، او دا خواته ورسره اردن پروت دی، او دا خواته ورسره مصر پروت دی، او دا خواته لبنان پروت دی، او دا خواته ورسره شام او عراق پروت دی. د ده په حکمران باندې او د ده په بادشاه باندې څه قهر د الله تعالی پروت دی چې دوی خپل د مسلمان ور امداد نشي کولی. بدا معیشت او معیشت او معیشت. تاسو پوهېږئ څه معیشت؟ دوبۍ والا خلکو لکه برج خلیفه به مې خراب شي. کور دی د برج خلیفه سره روان شي. برج خلیفه پیژنې که نه؟ عمارت دی که نه؟ د سنم نیه خبر جنجال دا دی که نه؟ برج خلیفه به مې خراب شي. یو سټي شروع ده بله نیوم ورته وایي. نوم یاد ساته څه نیوم. په تبوک کې یو سټي سعودي والا شروع کړی د محمد بن سلیمان. نیوم ورته وایي. دا چارجونه مارجونه پکې نه نشته. ټول بدن انرژي د سولر انرژي نه وي. دا به راله خرابه شي. په دمام کې مې امارتونه دي، دا به خراب شي. هلکه پاکستان جګړه کې ولکه ایټم بم به مې خراب شي. خدای دې رحم وکړي. بس د سردار علي مولا خبره یو درې څلور غلاف ولا نور هم پیدا کړو چې په دې ایټم بم باندې ور واچو. ښه د جمعې شپې به دواله ورځو چې الله خیر پکې واچي، رحم وکړي، کرم وکړي. دا څنګه وسیلې دي ستاسو؟ تاسو په دې مالونو باندې څه کوئ؟ تاسو په دې دولتونو باندې څه کوئ؟ تاسو په دې لوی حکومتونو باندې څه کوئ چې د فلسطین په مسلمانانو باندې په یو اسپتال کې 500 زنانه یا 500 ماشومان شهیدان کېږي؟ دا د امت لپاره د شرم خبره راغلې ده. تاسو مه خفه کېږئ. وزارت سختې خبرې کوم باندې مه خفه کېږئ. دا د دې امت لپاره د شرم خبره راغلې ده چې ستا زنانه شهیدانې کېږي، ستا ماشومان شهیدان کېږي، د لوږې د لاسه پراته راغلي دي او ګیر چاپېره چې مسلمانان پراته راغلي دي. څوک امداد نه ورځي. اسرائیل له امریکې والا راورسېدله. خبر یې که نه یې؟ جو بایډن دی که کو بایډن؟ جو بایډن راغی والا، فرانس والا راځي، جرمني والا راغله. هغه له عیسایي راځي امداد له. ستا په مسلمان بادشاه کې دونه غیرت نشته چې چېرته د خولې کلام هم وایي چې دا په حقه باندې راغلی. خو د علماء دیوبند بیا هم الحمدلله امداد ورورسېده. پرې پوهېږې؟ اسرائیل فلسطین ته د دارالعلوم والا، د دارالعلوم کراچۍ والا امداد ورورسېد. عالمان به هر ځای کې ولاړې انشاءالله د دین د دفاع لپاره. او زه خو وایم، زه خو سیاسي امور نه څېړم، سیاسي امور نه څېړم چې څوک په څه پارټۍ کې یې قیې. زه په خپل جمعیت کې یم الحمدلله. خو څوک چې څه په کمې کې یې ستاسو خپلې خوښې راغلي دي. خو زه وایم یو 10 ورځې دا حکومت عالمانو له ورکړې. 10 ورځې د سید الله مولوي صاحب عالم پې نه کېنوي یا کې پاپې کېنوي، هغه ستاسو خپله خواړه. خو د سید الله مولوي صاحب عالم تاسو کېنوي په اسلام آباد باندې چې د دې اسلام آباد نه د فرشته اسلام آباد جوړ نه کړو. خدای ګوتې ګوري برابر مې کوم یاد ساته. ماشاءالله اسلام آباد نه فرشته اسلام آباد جوړ. یارې په ما کې یارې په تاج الکه طالبہ طالب خونی مولا را تخکاری خدای او رسول ته مخکا. او کو دروغ دی نو خدای دې ځان د غرق پټ کا.
چې په اسلام آباد کې کېناستې نو سهار وختي چې درته چارج میلاویږي د الله د شریعت د نظام اعلان به کوې او که نه کوې زما د دویمې درجې طالب زما د درېیمې درجې د طالب یاله مړه دا مولا خو پرېږده تاسو به یې چې بس مولیان دي مولیان تاسو هم تپوس کوم وایې چې ستاسو مسلمانان یې چې تاسو د اسلام آباد په کرسۍ باندې کېناستئ د الله د نظام او د الله د قانون اعلان به کوې او که نه وایې وایې کوې مولیان مې یو طرف ته کړه تاسو مې نو زه حیران یم په دې باندې چې په دې اسلام آباد کې په کرسۍ څوک ناست دی په دې دمام کې په کرسۍ څوک ناست دی په دې ریاض کې په کرسۍ څوک ناست دی په دې دوبۍ او په شارجه کې په کرسۍ ما ته اصل کې دا د صلیبیانو ګوډاګي راغلي یو مولا عمرو خفه کېږې ما که خفه کېږې نو خفه شه زما به څه چلو کې خو خفه کېږې ما یو مولا عمر دا نور ما ته د لګړ بګړ زامن ښکاري قسم دی یو مولا عمر چې دا ټول خلق را جمع شو وی په افغانستان به خراب شي او وخت به شي بې عزت ستا افغانستان به خراب یو مولا عمر د مسلمان دوی راغلی نور ما ته په دې ټول د لګړ بګړ زامن ښکاري یو مولا عمر راغلی الله تعالی دې په هغوی راپسې اوس راغشتې ده نو جنجال دا دی خدای او رسول ته وګورئ وخوري دا جن المبین خدای پاک په تیلو کې سور کې هغه دا څه ګوري علما پسې خبرې اترې لکه دا مه کوئ د پاکستان علما یاد ساتئ ستاسو محبین دي د افغانستان د طالبانو تاسو به قطعا د افغانستان طالبان د پاکستان به بده نه وایي او د پاکستان د علماو به بده نه وایي که نور مونږ ایستې شو کړي مونږ مړه د ظالم زامنو تاسو ته خو دعا کوو که نه څه کوو ړوم د سره دی دعا درته کوو په خیر هم یادو که د دې عالمانو او بزرګانو دعاګانې سره لړ شي ګورې څه نه شي بیا ستاسو حالت خراب شي ګورې نو ګوره امیقه یو د ملک راغلی اخوا د ډالر ارزاق دخوا ډالر د الله د نظام قانون چې راشي انشاءالله په دې ملک کې نو بیا به ستا د ملک او د ټولو مسلمانانو خیر وي پکې الله هم په دواړه جاره خوشحاله کړه تکلیف مصیبت ته الله په امان کې وساته د دواړو جهانو خیر او برکات ته الله موږ ټول له راکړي وصلی الله علی خیر خلقه نغنه چانده نو ما خو ته وایي چې دا پښتانه دي کوي زه داسې چل دی الله پاک هم په دواړه جاره خوشحاله کړه زما د دې خبرو سره ستاسو اتفاق دی حاجي صاحب اتفاق دی که ستاسو پکې اتفاق نه وي خیر دی یو نقطه اعتراض ما ته تاسو وښایئ چې زموږ په دې ځای کې نو اتفاق نه دی زه به د هغې نه رجوع کړم خیر نه خو که ستاسو ما سره اتفاق وي نو بیا به انشاءالله دا ښې لاس راوالې او د جیب ته یې ښکته کوې شابه اتفاق دا لاس اوچت کې چې واړه لاس مو اوچته وي د چا په جیب کې چې پیسې وي هغه لاس اوچت کې واړه لاس مو اوچته وي علما نه پکې واچي لاس اوچت کې لاس اوچته وکړه سړي مخکې کړي دي مخکې ښه څه چې دي مخکې کړي دي دا لاس اوچت کې او د الله د رضا لپاره کوم د وس مناسب غټ لوټ چې وي که نه هغه راوالی انشاءالله په دې کې دی ورکړي ګوره ما قید ولګو د وس مناسب ورکړي چې غټ لوټ وي که پنځویز او زرګیز وي نو زرګیز واچوئ او که پنځویز وي او زرګیز وي او پنځریز ډېرې 2000 روپۍ واچوئ نو پنځریز واچوئ د خپل وس مناسب سره چنده وکړئ شابه ترغیب وچلوه هلکه ملا صاحب راشه د خپل وس مناسب سره تاسو چنده واچوئ شابه الله به انشاءالله اجر درکوي او الله به دله بدلې درکوي دا درس دا مدرسه دا جومات په قایم و دایم راغلي د خپل وس مناسب چنده وکړئ شروع شو